السلام علیکم ملګرو، تاسو د رحیم صدیقی د بکواس واورئ چې د مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه باندې څومره تنقید کړی دی او څومره سپک نظر د کړی دی. جمعیت علما اسلام ټول علماو ته د سپک نظر کړی دی. نو تاسو د دې رحیم صدیقی د بکواس واورئ، بیا زه راځم دله زه جواب ورکوم. والله که مو په دغه پاکه خاوره پیرزووي چې ته دې زمونږ په پاکه خاوره باندې قدم کېږدي، په هغه خاوره باندې چې تا ټول عمر زمونږ په افغانانو باندې فتوې ورکړي دي. زمونږ بیچاره افغانان بې ګناه شهیدان شوي دي. یو ورور د بل ورور سره جنګېدلو، خو دا معلومات ورته نه کېدو چې دا زما ورور دی یا زما دشمن دی، ځکه ستا د فتوو د وجې. الله ته به څه جواب ورکوي؟ نن چې تا زمونږ په پاکه خاوره باندې قدم ایښی دی، ته زمونږ میلمه وې. کنې داسې اتلان په اوسني نظام کې هم شته چې سر د نه پرېږدي، هغه بیچارهګان مجبوره دي، ځکه درته څه نه وایي. زمونږ د زړونو نه وینې څاڅکي وینې، تا څومره فتوې په افغانانو باندې ورکړې، څومره افغانان بې ګناه شهیدان شو. د چا د وجې؟ ستا د فتوو د وجې. یو ورور د بل ورور دشمن کېدلو، یو ورور د بل ورور وینې شکلې، ځکه چې هغو ته به تا مسلې کولې، په غلطه لاره باندې تا بیول. دا نه کول چې دا هم یو مسلمان دی، دا هم یو مسلمان دی. څومره افغانان چې کرکه کوي د پاکستان نه، ټول ستا د وجې، ستا د فتوو د وجې. کنې نور ګاونډیان هم شته، ولې هغو کرکه نه کوي؟ بعضې د پاکستان خلک وایي ستاسو د بعضې افغانانو زموږ د پاکستان خلک ډېر بدي شي. که تاسو ته زه دا ووایم ستاسو په کور کې جنازه ایښي. ملګرو، تاسو د دې د بکواس واورېدو چې د مولانا صاحب پسې لګیا دی، په مولانا صاحب پسې خبرې کوي چې دا افغانستان ته لاړو او پاکې ځمکې له لاړو. وسړیه چې پاکه ځمکه ده، ته تله یې په نیوزیلینډ کې پروت یې، ته د افغانستان خیرخوا یې. تا خو د پاکستان او د افغانستان په منځ کې اختلافات پیدا کړه، تا خو افغانیان رونه او پاکستانیان رونه وجنګول په خپلو کې، او ته مولانا ته وایې چې تا په افغانستان باندې فتوې ورکړي دي، تا هلته کې قتلونه کړي دي، قتل عام دې کړی دی. نو زه تا ته وایم چې دا ستاسو خپلو مولیانو هلته فتوې ورکړي دي. مولانا فضل الرحمن صاحب فتوې نه دي ورکړي. مولانا فضل الرحمن صاحب د افغانستان سره مخلص و، مخکې مخلص و، اوس هم مخلص دی او بیا به انشاءالله مولانا فضل الرحمن صاحب د افغانستان سره مخلص وي. ته د افغانستان سره مخلص نه وې، د افغانستان پاک خلکو، علماو، طلباو، هغو به دا مولانا صاحب نه غوښتي افغانستان ته. خو لیکن تا دغلته په نیوزیلینډ کې ناستې چې تا دومره افغانستان په تا ګران دی، ته خپل وطن ته ولې نه راځې؟ او ته دومره نمک حرامه انسان یې، نمک حرامه انسانه چې ته پاکستان ته رالې. تا ته په پاکستان کې څومره رسپیکټ میلاو شو، تا ته په پاکستان کې څومره عزت میلاو شو، او ته بیا هم لګیا یې پاکستانو پسې خبرې کوې، په پاکستان پسې هم خبرې کوې. تا کې شرم او حیا نشته دی. او که تا کې حیا او غیرت وې او تا کې د وطن دپاره مینه وې او تا د وطن دپاره ننګ کولې، ته به راغلی په خپل وطن کې به ناست وې، خپل وطن ته نه ځې او د دغه ځای نه لګیا یې د پاکستان او د افغانستان چې څومره رونه دي، څومره ملګري دي، د هغو په منځ کې ته نفرت پیلوې، د هغو په منځ کې تا دښمنیانې پیدا کړي. دغه بار ملک کې چې ناست یې، خو دغه خبرې کوئ، د نفرت خبرې کوئ. همیشه تاسو د پاکستان خلک او د افغانستان خلک دا تاسو جنګولی دي. غریبانان په افغانستان کې ناستې دي، سخت یې هغو تېرئ، او ته په نیوزیلینډ کې ناست د دغه ځای نه ویډیو وکړې او دغه ځای نه موبایل ته کښېنې وغږېږي چې دومره مخلص یې راشه افغانستان ته، او ته په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې ګوته چوتې. نو زه درته یوه خبره وکړم، مولانا فضل الرحمن صاحب باندې ګوته مه چوتوه، بیا به ته د افغانستان په خاوره هم قدم کښېنږدې. پاکستان خو لرې خبره ده، د افغانستان په خاوره به هم قدم کښېنږدې. ګورې دا یوه خبره یاد وساته، ځکه چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې افغانستان ته غوښتی دی، نو ګوره دا یاد وساته، هسې نه دی غوښتی. دا د ملک د ترقۍ دپاره دوی د خپل ملک او د ملک پاکستان جوړه برابروي، او تاسو د دغه ځای نه ورانوئ، لګیا یې دا خبرې کوئ، کله څه وایئ او کله څه وایئ، ځان ته موبایل کېدی. خدای دې غر که تاسو همیشه نفرت پیلو کړی دی او ته ډېر نمک مرداره سړی، نمک مرداره په دې چې پاکستان ته رالې، تا له پاکستان کې څومره عزت درکو دي پاکستانیانو، څومره په سر وخېجولې،
او بیا تر هغه باوجود بیا هم په پاکستان پسې خبرې کې، بیا هم د پاکستان په عوام پسې خبرې کې، نو تاسو کې نه غیرت شته، نه تاسو کې حیا شته. که تاسو اصلي افغانان وي او تاسو کې پښتو غیرت وي، تاسو برغله خپل ملک کې بکیناستلې. ملک د خپل نه دی ګران، د خپل ملک عوام تاسو ته نه دی ګران، صرف تاسو چې کوم دی تاسو ته خپل شهرت او خپل بکواس دا تاسو ته ګران دی. تلې په نیوزیلند کې ناسي او د افغانستان او د پاکستان په منځ کې نفرت پیلاوي.